عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام سٹیج من تشریف فرما اکابر علماء کرام دعالمی مجلس تحفظ ختم نبوت داغی مشران اور دغه مجلس کے تشریف فرما ډېر قابل احترام حاضر مسلمانانو ورونو زمونږ استاسو دغه عظیمه اجتماع چې دا کال په کال باندې هم په دغه عیدګاه کې دا کېږي د دې غرض او مقصد دپاره چې دا کومه عظیمه فتنه د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دا را روانه شوې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی منقبت او فضیلت او د تمامو انبیاء مقابله کې ما به الامتیاز چې کوم صفتو د ختم نبوت نو د هغې د لرکولو کوشش دا د حضور د زمانې نه دا را روان شوی دی او تر دغه وخته پورې را ورسېد. مسیلمة الکذاب دوه پیرې په یو وفد کې بخاري شریف دا واقعه را نقل کړې ده د حضور له راغلی دی. یو ځل د 19 کسانو وفد کې دی راغی. هغه ټایم باندې دی حضور سره مخامخ نشه او هغه نور 14 کسان دا مخامخ. د حضور عادت مبارک به ده چې وفد له به یې تحفه ورکوله. هغې ورته ویل زموږ یو ملګری را نه دی بار ایثار دی مسیلمة الکذاب. حضور هغه دپاره هم تحفه ورکړه. دوباره یو وفد کې بیا هم راغلی دی لیکن چې کله هغه د نبوت دعوه وکړه د اولې ورځې نه حضور مبارک د هغه دا تمنا وه چې زما دا عظیم دشمن دا څوک مردار کړي لیکن د حضور ژوند باندې دا تمنا پوره نه شوه. یمن کې فیروز دهلوي رضی الله عنه چې کوم سړی مردار کړی اسود عنسی هغه د نبوت دعوه وکړه او دومره بیکاره خاندان سره د هغه تعلق چې د هغه کومه ښځه وه د بخاري تمامو شارحینو لیکلي د خپل خاوند په ځای باندې به بهر روابط وو ځکه عبدالرحمن بابا وایي په صابون د سپینه نه کې عبدالرحمانه هغه شړی چې د وړۍ اصلې توري چې دا کوم سړی د انبیاو د صحاباو د علماو خلاف استعمالیږي د ده اصل ګوره نو څه کومه اصلتوب به ده کې کورني اعتبار سره را رواني. حضرت فیروز دهلوي د ده د قتل منصوبه چې تیاروله تمام د بخاري شارحینو لیکلي دي چې د ده د ښځې سره اول رابطه برابر کړه مرزبانه هغې سره رابطه وکړه او دارنګې هغه ډېر شرابي د شپې به یې شراب څکل یو شپه کې د حد نه سیوا شراب یې وڅکل چې دی په نشه کې ډېر مست شه. حضرت فیروز دهلوي له اطلاع ورکړه وایي راځه مقصد به دې حاصل شي. هغه ورغی او دی د ښځې په کمره کې دننه دی چې کوم دی سیب مردار کړ. لہذا دا فتنه زمونږ د استاسو دغه بر صغیر ته راغله او په دغه بر صغیر کې د دواړو جهانو د سردار او د جناب رسول الله د هغه د صحابه او عاشقان علماء دیوبند د هغې مقابله دا شروع کړه. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ هغې به فرمایل وی ہمارے اکابر نے ایمانی اور وجدانی کیفیت سے سرشار ہو کر اس عظیم فتنے کا تحقق کیا ہے. جدا کم اکابر د دیوبند کې شوي دي دوی د وجداني اعتبار سره دننه اندازه به ورته لګېده چې وایي دا فتنه دا د کوم لیول فتنه ده او دا مولانا سید احمد پالنپوري صاحب لیکلي دي وایي زموږ د اکابرو ته دا اندازه به لګېده. د حضرت مولانا ابراهیم بلیاوي
رئیس المناطق دار العلوم دیوبند د دوا واقعه نقل کړي دی وایي زه به هر ماسخوتن د خپل استاد د حضرت شیخ الهند کمرې ته ورتلم ما به هغه چاپي کوله او سر به مې ورله وانګش کوو کله چې به ما د هغه سر ورکړ مالش به مې شروع کړ حضرت شیخ الهند ته ډېر خوند به میلاوېده آرام ډېر زیات ساعت به ناست و کله کله به هغه زما د لاس ته سر نه لرې کړل فوراً به پاڅېده ما وی چې کله حضرت شیخ الهند د سر د مالش ډېر خوند ورکوي کله دې فوراً پاڅي وایي ما سوچ کوم زه دې نتیجه باندې ورسېدم چې کله زه بغیر د اودس راشم او زه د حضرت شیخ الهند سر له لاس وروړم دې فوراً پاڅي کله چې زه اودس کې راغلی ما بیا دې نه پاڅي دې نه بعد به زه به حضور راتلم هغې نه بعد حضرت شیخ الهند دا پاسېدلی نه دی هغه فرمایي چې دا یو وجداني کیفیت زموږ دې اکابرو له خدای ورکړی لہذا دغه اکابر د هغې خلاف استعمال شو یو عطاالله شاه بخاري هغه د دې فتنې خلاف چې څومره یو پېره قادیان ته راغی چې قادیان ته راغی یوه میاشت دای میرزا غلام احمد قادیاني ده چیلنج یې ورکولی چې راځه زه د خپل پیغمبر غلام یم او ته ځان ته پیغمبر وې مباهله به دواړه وکړو علامه ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي وایي مباهله دا پیغمبر پورې مختص نه ده دا د پیغمبر امتی کولی شي د هغې شرایط فیض الباری کې انور شاه کشمیري ذکر کړي دي چې د کومو شرایطو لاندې کولی شي نو علامه ابن حجر فرمایي وایي غیر پیغمبر یې کولی شي او وایي دا زما مشاهده ده ابن حجر وایي چې کوم عالم حقاني د یو باطل نظریې والا سره مباهله وکړه زما مشاهده او نتیجه دا ده چې کال ته هغه سړی الله نه رسوي دا به خدای مرداروي او وایي په عسقلان کې ما د یو دهریه سره هغه سره مباهله وکړه په دویمه میاشت باندې الله تعالی هغه مردار کړ عطاالله شاه بخاري راغی او هلته په قادیان کې چیلنج یې ورله ورکړه چې راځه د دې منارې سر ته به خېږو دې نه به راګانګو چې کوم په حق دی هغه الله بچ کوي یوه میاشت په قادیان کې د هغه د کور نه او د هغه د هغه مقاماتو نه ډېر چاپېره هغه چیلنج یې ورکړی بیانات یې وکړل لیکن دا سړی راونوته یو ځل دیوبند ته عطاالله شاه بخاري راغی انور شاه کشمیري ورته وایي دا تا څنګه مباهلې چیلنج ورکړی دی مباهله کې دې کې منارې ته ختل هغې نه را دانګل هغه ورته فرمایي کیا میں باولا ہوں زه څه لیونی چې ما به را دانګل ما به دا خبیثان نه مخکې کړو چې اول ته دانګه دې فتنې نه به مې دنیا فارغوله او بیا ورته فرمایي وایي که چېرته کې زه را دانګلی ما وې او شهید شوی وې نو یو عطاالله شاه بخاري به تللی وې د دې فتنې نه د هغې نه به دنیا خلاصه کړې وه نن الحمدلله په پاکستان کې د دغې فتنې خاتمه د دغه عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت چې په هر میدان همواری او د جمعیت علما قیادت د حضرت مفتی محمود په شکل کې د قائد جمعیت په شکل کې الحمدلله د پارلیمنٹ د لارې نه واحد په تمامه دنیا کې په اسلامي نړۍ کې پاکستان چې کوم دی دا هغه خطه ده چې دلته سرکاري اعتبار باندې مفکر اسلام حضرت مفتی محمود او د هغې نه وروسته د هغې دفعاتو تحفظ دغه ستمبر کې چې دا اجتماع حاد راځي د هغې مقصد هم دی چې د جمعیت علما قیادت نن هم د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او دارنګه د جمعیت علما قیادت په دغه سټیج باندې یو ځای د دغې عظیمې فتنې خلاف تاسو ته چې کوم دی هغه بیانات به کوي رب کائنات کې زموږ او ستاسو د ټولو د حاضري په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور